نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه لوی شخصیت ته چې هغه د چا نه پټ او پناه نه دی. هغه لوی صحابي دی چې په دې امت کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه پس په دویم نمبر باندې هغه خلیفه هم دی او دویم نمبر چې کوم دی د هغې مرتبه او درجه هم ده. او هغه صحابي دی چې هغې ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی دی او هغه چې کوم دی د عشره مبشرونه دی. خو بیا هم د الله رب عزت نه د هغه یره څومره ده. یو وارې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه اوبه چا ته ویل مال اوبه راوړئ، نو چا ورله شربت راوړو، هغه شربت یې څکو، په ژړا شو. چا ورته ویل چې تاسو ولې ژاړئ، څه وجه ده؟ وایي د قرآن پاک دا آیات د دې د وجې نه ژاړم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، چې قیامت کې الله رب عزت وایي چې تاسو ته چې کوم دی په دنیا کې هغه بدله درکړی شوې ده، کم نعمتونه په تا باندې ما کړي دي، کم احسانات به په تا باندې کړي دي، ستا د نیکو په بدله کې تا د دنیا کې ملو شوي دي. نو بیا به زموږ څه حالي چې قیامت کې الله پاک دا وایي. نو داسې نه چې دا زما د هغه نیکو هغه بدله په دنیا کې ماته الله پاک راکوي، په آخرت کې بیا زما څه حال وي. محترمو، دغه رنګې حضرت حذیفه بن ایمان رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دته منافقان ښودلي وو، د هغې یو لیسټ یې ورته ورکړی وو چې دا منافق دی، دا منافق دی، پلانکی منافق دی. یو وارې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت حذیفه بن ایمان رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې ما ته صرف دا ووایه چې تا ته نبی علیه الصلاة والسلام کوم هغه نومونه ښودلي د منافقانو، آیا په هغې کې خو زما نوم نشته، آیا په هغې خو د عمر رضی الله تعالی عنه د هغې نوم خو نشته. دا د یره د الله پاک نه ده، حالانکې په دنیا کې دې ته چې کوم دی د جنت زیری ورکولی شي، خو بیا هم دومره یره کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه خو د منافقانو په لیست کې نه دی. دغه رنګې چې کوم دی حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، بشک الله رب عزت حق د عمر رضی الله تعالی عنه په جبا او په زړه باندې ګرځولی دی. دغه رنګې بل حدیث مبارک کې راځي ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، بشک الله رب عزت حق د عمر رضی الله تعالی عنه په جواب باندې ګرځولی دی، هغه په هغې سره وینا کوي او خبره کوي. نو محترمو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه فضیلت ته مونږ وګورو، بل طرف ته د هغې یرې ته وګورو. الله رب عزت په مونږ کې هم داسې یره پیدا کړي لکه څنګه چې د صحابه کرامو یره د الله رب عزت نه وه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.